نو ګوره د غیبت چې دی دا څه شی دی بعضې خلک داسې تاسو به وګورئ ښه چا پسې به لګي خبرې به کوي چې کله ورته زه تپوس وکړي هلکه غیبت دې وکړو نه ما خو غیبت نه دی کړی دا خو هغه پلاني کې شته دی دا خبرې څه به کېږي زه خو هغه ویم نو ګوره ځان په دې خبره باندې پوه کوي غیبت تعریف به ومغئ او غیبت به همغه څه ته وایي او همغه څیز به حرامي چې کومه تشریح پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله باندې کړې ده زما او ستا چې کومه تشریح کوو نو هغه به معتبره نه وي معتبره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره ده حضرت ابو هریره رضی الله عنه وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر سلام فرمای خلکو ته ویلي اتدرون ما الغیبت ای خلکو به دې باندې پیږي چې دا غیبت څه شیز دی الله په قرآن کې حرام کړی دی نو دا دې څه شی قالو خلکو ته ویلي الله ورسول عالم الله او د الله رسول په دې باندې ډېر ښه پوهېږي پیغمبر سلام فرمایل قال ذکرک اخاک بما یکره ای ستا ورور په باره کې یو داسې خبره کول هغه په داسې خبره باندې یادول چې هغه د هغه خوښه نه وي یعنې دا یې نه خوښه چې هغه په ته به خبره باندې یاد کړي قیل پیغمبر صلی الله وسلم ته چې عرض وکړه افرایت ان کان فی اخی ما اقول چې الله پیغمبر صلی الله موږ ته دې باره کې خبر راکا که کومه خبره موږ د هغه په باره کې کوو هغه به دغه زموږ په دې ورور کې وي نو بیا به څه چلي قال ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته چې ګوره که دا خبره په دغه سړي کې وي چې کومه ته د په باره کې نو بیا خو دې غیبت وکړه وان لم یکن فیه ما تقول فقد بهته او ګوره که دا خبره په دغه سړي کې نه وه تا وبسې کړې وه نو بیا خو دا غیبت نه دی قد بهته نو بیا خو چې کوم دی تا بهتان په هغه باندې وتړه الزام دې پې وتړه دا خو د غیبت نه غټه ګناه ده نو ګوره عزیزانو په مسلمان کې که چا کې خرابي کمزوري یو عیب وکړي نو اگر که هغه په هغه کې دی خو ته به یې نه بیانې که تا دا عیب بیان کړو تا غیبت وکړه او که عیب پکې نه او بیا دې چاته خبره وکړه چې دا پلانې داسې او هغسې دی نو بیا دې ته چې کوم دی غیبت نه ویلی کېږي بهتان ورته ویلی کېږي دواړه لوی ګناهونه دي او د یو بل نه چې کوم دی غټ ګناهونه دي کوشش کوئ چې د دواړو نه ځان د بچ کولو کوشش وکړئ خپلې ژبې د دغه ګناهونو نه محفوظ وساتئ